ولې دا خلک نه راګرځول؟ نو الله به دا بزرګان، دا ملایان، دا دینداره، دا ښه خلک په دې وجه جهنم لره ورسره بوځي، په دې وجه به الله پاک په عذاب کې ورسره تباه کړي چې د دې خلکو په ګناهو تاسو خانه بدول ستاسو پر تندي باندې 1000 ګونجه چې د هغه نه راتلله. په دې خبرو مې سر خلاصېږي. زما او ستا دا ښار راواخله، ښارونه د ګرد دنیا راواخله، ماشاءالله د افغانستانه چې هلته اوس هغه برملا ښکارا بل هیڅ شی نشته. مجال دی که یو چا د چا وزوی ته وکتل، مجال دی که چا د چا وقور ته وکتل. صحیح ده؟ زما او ستا په دې وطن کې، په دې ښار کې چې دغه ماخستن لمانځه بعد 8 9 10 12 بجو خواته راسه، جنا روډ خواته راسه، دغه د سکریمانو والا او جسانو والا او د شاوخوا چې ناشې دلته دا ګدړګان مد الله ای بې غیرتو، ای بې شرمو، ای بې حیاو، ای څومره بې ضمیره سواست. مخامخ سره ګوري هغه موټر ورته ودرېدی، د هغه څه شوس و هغه تور وقتی، مخامخ په لین کې ورته ولاړ دي، صوفي ورته ولاړ دي، حاجي ورته ولاړ دي، ابل ورته ولاړ دي. ظالمانو په خدای دې مې قسم هغه ورځ که الله نه راوستله چې الله پاک در هغه د 915 کمه زلزله راوستلې وه، په خدای دې مې قسم که الله پاک بیا مرته دغه رقم پرېږدي چې هغه ورځ بیا نه راباندې راوسته. په خدای دې مې قسم چې قمیص به دې یو ځای پروت دی، پاجامه به دې بل ځای پرته وي، الله پاک په هغه ورځ در باندې راولي. کوټې والا، دروغ زنانو، د دروغو بزرګانو، مه کوئ د ماښام کیسې مې موږ لیدلې دي، مه کوئ دا اجړګانو دا کیسې او دا دندې پرېږدئ. عمر بن العاص فرمایي تر ساعته قیامت نه راځي